دویمه دایره چې کومه ده هغه د خاندان ده. څه شي ده؟ خاندان. خاندان په قرآن مجید کې څه راځي؟ قو انفسکم و اهلیکم نارا. اهل څه ته ویل کېږي؟ سړي بال بچ ته. خاندان والا څوک دي؟ مور پلار. نو دویم دایره زموږ د زندګۍ پروژه کې موږ به کار کوو په خاندان باندې. څه شي باندې به کار کوو؟ په خاندان باندې. څنګه به کار کوو؟ توجه شئ. په خاندان کې موږ سره درې جهتونه دي: ښځه، بال بچ، مور پلار. څونه کسان دي؟ درې. پهلا کار څه پکار دی چې کوم د ښځې معامله ده عموما موږ علما هم خپله به تلاوت هم کوو، ذکر به هم کوو، د منځونو اهتمام هم کوو، خو په دې باندې موږ چېرته هم مذاکره نه کوو چې زما د ښځې مونځ ټیک دی که نه دی، هغې د قرآن مجید الفاظ ټیک دي که نه دي. 10 بچو میندې به جوړې شي، 15 بچو میندې به جوړې شي، خو موږ ذهن کې دا خبره ده چې موږ کړو دا چې موږ څه کوو دا ټول ثواب دو ته رسي نه. پهله فریضه به دا وکړو چې په دې روژه کې به موږ د خپل کور والا څنګه د خپل د الفاظو درستګۍ فکر کوو، د منځونو فکر کوو، د طهارت مسایلو فکر کوو. دغه شانتې به د خپل کور والا هم د دې خبرو خیال وساتو، مذاکره به ورسره وکړو چې هغو ته دې خبرو پته ده که نه ده پته، هغې مونځ ټیک دی که نه دی ټیک، د هغې سبق ټیک دی که نه دی ټیک. دویم، په روژې په میاشتو کې مونږ ښځې نخرې جوړې کړو. دا خبره ځکه کومه چې ماشومان هم وي، مور پلار هم وي، روژه هم وي. نو روژه ماتي د دشمني وخت کې اکثر چې د عباداتو مغز وخت دی هغه زموږ د ښځو په باورچی خانې کې تېرېږي، ټوله روژه تېره شي، خدمت ته هغې باندې نه فارغېږي، یا به لوښي وینځي یا به چې دی. په دې روژه کې دا حکمت عملي وساتئ چې څومره موږ په خوراک باندې خبره کوو چې څومره خوراک ساده وي نو لوښي وینځل به اسان وي، لوښي اوچتول به اسان وي. چې لږ څیزونه وي نو اوچتول به هم ګران وي، لګول هم ګران وي. نو خوراک نور میاشتې شته کوو به که نه. نو دې وجې نه چې مناسب خوراک سړی وساتي نو د هغې صفایي هم اساني او پخولو اساني، تیاري هم اساني. او د روژه ماتي نه کم از کم 15 منټه مخکې د دسترخوان د باورچی خانې کار نه هغې ازادې کړئ، خپله ورسره مدد وکړئ، بچو ته څه ذمهدارۍ ورکړئ، څه اسان کارونه وکړئ، ډېر مطالبه د څیزونو مه کوئ. چې 15 منټه مخکې هغې کوم دسترخوان باندې کښېني چې دعاګانو اهتمام وکړي، یو خبره د دین واوري، خپله کې کښېني مذاکره وکړي. اور پښمني په ټایم کې چې کله روژه ماتي کېږي تاسو ته تاسو اوس دسترخوان پرېږدئ، موږ به لوښي اوچت کړو، تاسو 2 رکعته تهجد وکړئ، خیر دی. یا پښمني تاسو کله راپاڅېږئ موږ به چې دی تاسو سره اور بلولو کې په څیزونو کې مدد به وکړو، تاسو مخکې 2 رکعته وکړئ. چې موږ خپله کوره د دې خبرې احساس وکړو موږ ځان کې وکړو دا بې غیرتوب دی. نو دین نه لرې کړو دا غیرت موږ کوو. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېر غیرتي نه. کله سړی سیرت مطالعه وکړي، خاص طور زموږ علماو ته دا پکار دی، موږ سیرت نه ډېر لري. نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ټول زندګي څنګه وه نو اندازه ولګي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام خو دا ټول کارونه خپله کړي. نو موږ ځان ته د انبیاو ورثه ویو، هغې باوجود موږ په خپل کور باندې کار نه کوو. نو دې وجې نه بیا نیت وکړئ چې د اصلاح فکر څنګه موږ ذات لپاره دی داسې موږ خپل کور هغه فکر کوو. دویم، ماشومان. په ماشومانو په حوالې سره د خپل ماشومانو ته د روژې مقصد بیانول پکار دی چې روژې الله پاک څه لپاره رالیږلي. دویم دا چې خپل ماشومانو سره کم از کم د روژه ماتي نه مخکې کېناستل پکار دی چې سړی د روژه ماتي نه مخکې یو مذاکره وکړي. چې کوم عوام دي هغو ته هم د دې خبرې ترغیب ورکړو چې فضایل اعمال شروع کړئ، آداب معاشرت یو کتاب دی د هغې مذاکره وکړئ چې د دین څه تقاضي دي. یو ریاض صالحین هغه یو حدیث ترجمه وکړئ
د خپل بچو ته د منځونو ټارګټ ورکړي چې څنګه خپل د منځونو اهتمام کوي دغه شان د محلي ماشومان هم منځونه قضا کېدو نه بچ او په کور کې یو وړه د بکسه په کار ده چې هغې کې چې دی وایي بچي دی کې موږ چندا چو صدقه به کوو چې کله دا یو 10 روپۍ جوړ شي 50 روپۍ شي که نه بیا بچا کر افطارۍ ولیږو یا نو جماعت سامان تیار کړي نو یو ته بچي دا پلاکي کور ته وړه دا پلاکي کور ته وړه کله 1 کروڑ کله بل کروڑ چې عادت جوړ شي چې دا صدقه ښه شی دی څه شی دی ښه شی اور د خپل ماشومانو کې د انفاق جذبه چې پیدا شي نو دا به څه شي چې څومره عمر تېرېږي د هغوی به د دې عادتونه پوخته کېږي به ډېر خلک داسې چې هغو ماشومان باندې دې کار کوي خپل کورونو کې وړې وړې بکسې جوړې کړي وړې وړې کمیټۍ جوړې کړي په هغې کې ماشومان په مخ کې پیسې اچوي او صدقه کوي دې وجه نه قرآن مجید کې راځي چې تاسو صدقه اعلانیه کوئ هم ښه ده او که پټه کوئ هم ښه ده نو دې کتل غواړي چې کله صدقه اعلانیه پکار ده او کله صدقه پټه پکار ده درېیم چې دی والدین دي خاص طور په کې زمونږ استاد په ورونو کې چې د کوم مشران دي اکثر مور پلار نیم موجود دي نیم موجود نه دي الله دې ټول وبخي نو دې عمر کې اکثر د هغو د بیمارۍ مسلې د پرهیز مسلې وي سترماني مسلې وي مخکې زموږ پښتنو کې دا روایت ډېر ښه و مور پلار سره به کېناستو پښې به یې دباو کړي خوږې غوندې خبرې به ورسره وکړي څه فروټ به ورسره ووړو اوس زموږ بدقسمتي دا ده چې کله مونږ زړه کې وایو چې مونږ زیات د دین کار شروع کړی دونه د دین نه لري نو مونږ ته به استاد وایي چې دا ناداني ده دینداري نه ده مونږ د نادانۍ نوم څه شي کېښودی مفتي شفیع رحمت الله علیه لیکل کوي چې کله ما معرف القرآن ریډیو پاکستان کې بیانولو نو زما مور به وایي چې بچې ما سره کښېنه نو زه به ورسره کېناستم بیا به چې دی فتاوو کار به درس و تدریس کار و نو بیا هغه دنیا نه رخصت شوه ما نه ډېره خوشحاله تلې وه خو بیا کله کله ما ته خیال رالو چې ارمان دې ما دا معرف القرآن نه وي لیکلی خو زه مور سره ناست وی حالانکه معرف القرآن د لقاو ایډیشن نه زیات پته دی خو هغې باوجود دونه اهم کار ته هغه چې ما نه وی کړی خو زه مور پلار سره ناست وی کله کله مونږ وایو ما زه خو چې د جومات کار کوم او تبلیغ کار کوم او پلانکې کار کوم خپل پلار سره به چېرته کښېنم خپل مور سره به چېرته کښېنم او په دې کې مونږ علما ډېر کمزوري یو معذرت سره نو چې چا مور پلار ژوندي دي په دې خبره اهتمام وکړي چې د خپل مور پلار سره وخت تېروي دا تیار جنت دی بعض جنتونه له ډېرو ضرورت چې دلته کور کې جنت موجود دی د هغو خدمتونه وکړئ او خصوصا په روژه کې هغه ستړستماني بیماري د هغو دوایانو خیال وساتئ او هغو نه د خپل بچو په حق کې دعاګانې واخلئ زموږ استاد هغه چې کله د یو کار پساو شي او نه کېږي که نه بس مور پلار خدمت شروع کړه زموږ بل استاد اسباب رزق باندې خبره کوي هغه وایي چې کوم کس دا غواړي چې د هغه رزق کې فراواني راشي نو 15 ځله په ورځ کې حیا او میتا خپل مور پلار په دعا کې یاد ساتي رب ارحمهما کما رحمهما کما نو دا خپل وظیفه وګڼئ چې هر لمونځ کې به خپل مور پلار په دعا کې یاد ساتئ که ژوندي دي که مړه دي ٹھیک شو اخري خبره د ذات په حواله سره مو شو خاندان په حواله سره مو شو اوس وقفه کوو ان شاء الله د وقفې نه پس به د جهتون د امتی ده او بیا د